الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اتم شبهه پر رسالت کې په تحویل قبله باندې و چې موږ ځکه ایمان نه وروړو په دې پیغمبر چې د قبله پرې خو ده شپږ میاشتې وته مونږ کړو او بلې قبله ته مخ واړو. دا دغه جواب راغی سيقول السفهاء زردا چوای بابي وقف من الناس اذ خلقنا ما ولاهم سشي وارو لی مسلمانان لرا عن قبلتهم التي د قبلی خپل هغینا کانو علیها چو هغی تمنز کون کی قل لله المشرق والمغرب وآیتا چه خاص اللہ لرطول طرف ندی که مشرق دے و که مغرب دے یهدی من یشاء الى صراط مستقیم او هدایت کی توفیق ور کی هغه چاله چې خوښی په طرف د لارې نیغي. وکذالک جعلناکم امه وسطا او دا سمو ګرځول تاسو یو امه عادل لتكونوا شهداء علی الناس چې شئ تاسو گواهان په خلق باندې ويكون الرسول علیکم شهیدا او شیبا پیغمبر پتا سبان دی گواہی کوونکې. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها انوا مقرر کړی مونږه قبله هغه چې وی ته هغه ته مونږ کوونکې ډیر زمانہ الا لنعلم مگر د دې لپاره چې معلوم کو خلق ته من يتبع الرسول هغه څوک چې تابعدار پاتې شو پیغمبر سره ممن ينقلب على عقبيه دا چانا چې اوړي په خپل پوند باندې وان كانت لكبيره او اگر چې دا قبل ډیر ګران شو الا علی الذین مگر نه دا ګرانا پاک کسانو هد الله او چې الله ول توفیق ورکړي. وما كان الله ليضيع ایمانکم او چری الله دا سن دې چې برباد کی تاسو عملونه. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بشک الله په خلق باندې ډیر مهربان او رحم والده. قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا وینو مونږه بار بار اوچتول مخستا په طرف د اسمان. فلنولینک قبلة ترضاها نو پس خامخا بړو مونږ تعالی را داسې قبله ته چې ته به رضا شي پاغي باندې. فول وجهك شطر المسجد الحرام نو اوس واړه مخبل په مانځ کې په طرف د مسجد حرام چې بیت الله دی. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او کوم ځای کې چې تاسو پاتې کیږئ اے مسلمانانو نو واړه مخبل په مانځ کې په طرف د دې مسجد حرام. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِشَكَا كَسَانْ چور کړي شوی دی ته کتاب لا يعلمون غي خپويږي انه الحق من ربهم چې دا قبل او دا بدلیدل د قبلی او حق خبره ده طرفه د رب د دینه. وما الله بغافل عما يعملون
نه دی الله غافل د هغې عملونو نه چې دی یې کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، او بالفرض که چرته راوړي هغه کسان ته چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب، او بکل آیت هر قسم دلیل د خپل رسالت، ما تبعو قبلتک هغې نه مني او تابعداري نه کوي ستا د قبلې، وما انت بتابع قبلتهم نو نه به ته تابعداري کوونکی د دې د قبلې، وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی دا اهلی کتاب خپل مین کې بعضی تابعداري کوونکی د قبلې د بعضو. ولئن اتبعت اهواءهم، او بالفرض کته روان شوی د دې په خواهشاتو پسې، من بعد ما جاءك من العلم پس داغینا چراغ تا علم چې قرآن دی، انک یذل من الظالمین نو یقینا شیبته په دغه وخت کې د ډیر نقصان کوونکو نه. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغې ته کتاب، هغې پیژني دی پیغمبر لره، کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني خپل زامن. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، او بشکا یو ډله په دې کې داسې ده چې خامخا پټوي حق خبرې، وهم یعلمون او دی خپویږي چې دا حق دی. الحق من ربک، په دې خبره چې حق هغه دی چې طرفه د رب ستانه راغلی، فلا تکونن من الممترین پس تمکیگا د شک کونکو نا. ولکل وجهة هو مولیها، هر یو قوم او امت د پارا یو قبل ده چیغی مخ اړون کی دی په طرف داغي. فاستبقوا الخيرات، نو تاسو مخ کې شه د ټولو امتنا د دین په خدمت کې او په کارونو د سنت کې. اينما تکونو، کوم ځای چې تاسو یې خلقو یأتی بكم الله جميعا، رابولی الله تاسو لره ټول غوند. ان الله على كل شيء قدير، بشک الله پارس باندې قادر دی. ومن حيث خرجت، او کوم طرف ته چې وته ته د مکینا، فول وجهك شطر المسجد الحرام، پس واړه مخبل پمانځ کې په طرف د دې مسجد حرام. وانه للحق من ربك، او بشک دا بدلیدل د قبلی او حق خبره وا درفستانه. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله به خبره دا غي عملنا چې تاسو یې کوئ. ومن حيث خرجت، او چې کوم طرف ته وته ته د مکینا د پاره د سفر، فول وجهک، نو اړه مخبل پمانځ کې شطر المسجد الحرام، په طرف د دې مسجد حرام. وحيث ما كنتم، کوم ځای چې تاسو اے مسلمانانو، فولوا وجوهکم، واړه مخونه خپل پمانځ کې شطر په طرف د دې مسجد حرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة، دا د دې لپاره چې جوړ نشي د خلقو لپاره په تاسو باندې اعتراض. الا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي په دې کې. فلا تخشوهم، تاسو مې یریږئ د دې د اعتراضونو نه، واخشوني الله وی زمانو یریږئ. وليتم نعمتي علیکم، د دې لپاره مې قبل بدل کړه چې پوره کوم نعمت خپل پتا سو باندې.
ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو دنیا کې سم لار ومومئ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکه چې دا نعمت می پوره کړې په تاسو چې را لېږلې مې په تاسو کې یو پیغمبر ستاسو د جنس نه دی انسان بشر یتلو علیکم آیاتنا هغه بیانې په تاسو باندې زموږ آیاتونه د قرآن ويزکیکم او هغه پاکی تاسو لره د هر قسم کفر او شرک نه ويعلمکم الکتاب والحکمت او تعلیم بدر کی تاسو لره د قرآن او سنت ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم بدر کی تاسو لره د هغه خبرو چې تاسو په نه پوهیږئ. فذکرونی اذکرکم الله وی تاسو ما یاد کړئ نو زه به تاسو یاد کوم. واشکروا لی او زما تابعداري وکړئ. ولا تکفرون او زما ناشکری مکوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو امداد غواړئ د الله نه په صبر او په مانځ سره. ان الله مع الصابرین بشکا چې الله صبرناک سره دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موه په حق دا چا کې چې وجل شوی دي چې وجل شي د الله په لار کې چې دا مړ دي. بل احیاء بلکې ژوند دي الله سره ولکن لا تشعرون لیکن تاسو داغي په ژوند باندې نه پوهیږئ. ولنبلونکم او خامخازمیخ بکومونگا په تاسو باندې بشیء من الخوف والجوع ویولک شي سره چې یره د دشمن دا او لوګه دا ونقص من الاموال او نقصان د مالونو دی والانفس د نفسونو دی والثمرات او د میوه دی. وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرنا کلا. الذین دا کسان دی اذا اصابتهم مصیبت چکل ارسی دی تاس مصیبت قالون فورا اوائی انا لله منگا خوصم دا اللہ پیدا وخیو و انا الیہ راجعون او منگ بدے اللہ تواپس کیگو. اولئک علیہم صلوات من ربهم پدا سے خلق باندې مهربانی دی طرفا در رب خپلنا ورحمه او رحمتون دی. اولئک هم المهتدون او دا خلق دی پسم لار مندن کی. نهم شبه آخری چې دا پیغمبر صفا مروه کې حج کوي او دا د شرک ځای دی. ان الصفا والمروه بشکا صفا او مروه دواړه غونډې چې دي من شعائر الله دا خو د الله د دین علامې دي یادګارونه دي. فمن حج البيت اغسوک چې حج کی د بیت الله او اعتمرا او یا عمره کوي فلا جناح علی نشته هیڅ ګناه په د باندې ان یطوف بهما کاغه طواف کوي په صفا مروه کې. ومن تطوع خیرا هغه چې ډېر په خوشاله سره یو عمل وکړو فإن الله شاکر علیم بشکا چې الله قبلونکې دی او په دې دار چا په اخلاص باندې. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشکا کسان چې پټي هغه سوچ مونږ نازل کړی دي چې هغه سو دلیلونه دي د الله د وحدانیت والهدى او احکام دي د شریعت.
من بعد ما بینا للناس فی الكتاب او دا پس دا غینا چې مونږ خوازه کړی دي د خلقو د پاره په کتاب کې تورات کې اولئک لعنهم الله نو دا کسان چې دي الله په دې باندې لعنت لیږي ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دې باندې نور لعنت ویونکي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا مگر نه کسان چې توبه وستا او اصلاح وکړه د خپل عمل وبينوا او بیانو که خلق ته د حق اولئک اتوب علیهم نوم دغه کسان دی الله وی زه مهرباني کوم په دې باندې معفي وتکم وانا التواب الرحیم او زیم توبه قبلون کې او مهربان ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکړو وماتوا او مړ شو دي وهم کفارون او دی په حالت د کفر کې اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین نو بس دا کسان دي چې ثابت شوی دی په دې باندې لعنت د الله او د ملائکه او د خلق ټولو خالدین فی همیشوی په دې لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب وسپک بنکلی شي دین عذاب ولا هم ينظرون انا بدی تا مهلت ورکلی شي وإلهكم إله واحد هغه مسله چې دی پټکړې و هغه مسله توحید و چې مددگار ستاسو مددگار یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته دی بل څوک حاجت روا مگر دغه یو ذات ته چې به حد مهربان او نهایت رحم والده ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدا کولو د اسمانونو او د زمکو کې چې الله پیدا کړی دي واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپې او د ورځې کې والفلك التي تجري في البحر او هغه کشته چوړي په دې دریاب کې بماین فعناس او سامانونه چې پیدا ورکي خلق له هغه پکې وړي راوړي وما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې الله وري د اسمان نو بو فاحیا به الارض پس ژوندې کی تر تازه کی په دې سرزمکا بعد موتها پس د مرګ دا غینا پس د وچې دونه وبس فيها من كل دابه او په دې کې چې خوار کړی دي په زمګه کې هر قسم زنده سر وتصریف الرياح او په بدلولو د هواګانو کې ابو هوا والسحاب المسخر او هغه وریځو چې مقرر ده او تابعدار ده د الله بین السماء والارض پمین د اسمان او د زمکه کې لآیات لقوم یعقلون دې کې دلیلونه دي د الله د وحدانیت خدای قوم د پاره چې عقل من وي ومن الناس بعض خلقنا من يتخذ من دون الله اندادا هغه څوک دي چې نسی د خپل ځان د پاره بغیر د الله نه نور شریکان يحبونهم كحب الله محبت ساتي غي سره پشان د محبت د الله سره والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې مؤمنان دي مسلمانان دي هغه ډیر زیات دي د الله په محبت کې دې خلقنا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب او کچری اولی دی ظالمانو هغه وخت کې چې ویني عذاب
نو خو پوشي ان القوه لله جميعا چې زور او طاقت خو خاص د الله دې ټول، وان الله شدید العذاب او بشکا چې الله ډېر سخت عذاب والده. استبرأ الذين اتبعوا، دا پاغه وخت کې چې بیزار بشي هغه کسان چې تابعداري شوی و په دنیا کې، من الذين اتبعوا، دا چانو بیزار شي چې هغه تابعداري کړي و پیروي کړي و، ورأوا العذاب او ویني ټول عذاب د جهنم، وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دې پمینز کې ټول تعلقات. وقال الذين اتبعوا، او وی هغه کسان چې د دې تابعداري کړي و، لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم، سخبه دا خبره کچری زمونږ د پاره بیا تللوې دنیا ته، نو مونږ به بیزار شو د دینه کما تبرؤ منا، لکه دی چې نن بیزار شو زمونږ نه. کذالک یریهم الله اعمالهم، دغه سبا اخی الله دیتا دا خپل بد عملونه، حسرات علیهم، دا د پاره د ډیر افسوس په دی باندې. وما هم بخارجین من النار، او نبی دی چری وطن کی دورنا. یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے خلقو خورای تاسو داغی سیزونو نا چی پزمکا کی دی، خو چې حلال وی او پاک وی صفا او سترئی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، امروانی گئے پا قدمونو پا طریقو دا شیطان پسی. انہو لکم عدو مبین، بیشک دے استاوز دا پارا اخکار دشمن دے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بیشک دا شیطان امر کی تاستا پا شرک سرا و پا بے حیاء سرا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، او پا دی خبرہ چی جوڑ کے تاسو پا اللہ باندے هغه دروغ چې تاسو په نه پويږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کله چې ویل شي دیتا چې تابعداري وکړي د هغه څه چې الله نازل کړی دي، قالوا وای دی په جواب کې بل نتبعو، نه چرنا مونږ به تابعداري کوو ما الفینا علی آباءنا، دا هغه طریقو چې مونږ دي مونږ پاغه باندې خپل پلار نیکو. او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اگر چې هغه پلاران دي چې نه پوښیو په سشي باندې، ولا یهتدون، او نه صحیح لار پیژندلی و. ومثل الذین کفروا، او مثال داغی کسانو چې کافران دي په وخت د بیان د پیغمبر کې، کمثل الذی ینعقو، پشان دا غسړی دی چې आवाज کوي، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، هغه ساروخ پلوتا چې هغه خناوري مگر صرف بلنه او आवाज. صم بکم عمیٌ، دی کان دی دا ورېدو د حق نه، او چاړاګان دی د وینا د حق نه، وړاند دی د لیدو د حق نه. وهم لا یعقلون، پس پدی کې عقلم نشته دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ تاسو صفا او سترا هغه رزق چې ما درکړې تاسو ته. واشکروا لله، او د الله تابعداریو کې،
الله شکریا ادا کړئ ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو خاص الله لرا بندگی کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ بشک الله حرام کړی دا پتا سبحان مردار والدم وین بيدن کی ولحم الخنزیر او غوخه د سور وما اهل به لغیر الله او هر غشی چې نوم واغستې شي پاغه باندې بغیر د الله نه د بلچا ومن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې ډیر به اختیار شو او چې نوی نافرمانی کوونکې او نوی د حد نه تجاوز کوونکې او د دغه مردارونه او خړه فلا اسماعیل نشتا ګنا په د باندې ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکې د مهربان ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشکا کسان چې هغه سي پټي هغه احکام چې الله نازل کړی دي په کتاب کې ويشترون به ثمنا قليلا او دی اخلی په دې خپل عمل باندې دا پیسې لګي دا دنیا لګا اولئک ما یاکلون فی بطونهم دا خلق چې دی نډک یا خپل خېټه الا النار مگر د ورنا ولا يكلمهم الله يوم القيامه خبري بونه کې الا دي سرا د رحمت ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه په پاک کې دی لرا د خپل ګناهونو او شرکونو نه ولهم عذاب علیم او دې لپاره د عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه کسان دي چې وایغستا گمراهی په بدله د هدایت کې ولعذاب بالمغفرة او وایغستا عذاب په بدله د بخشش کې فما اصبرهم علی النار سشه دې چې دی کلکړی دی په دې اور باندې ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا ذکر دی کلک دی پور باندې چې بشک الله نازل کړو کتاب په یو حق دین سره په توحید سره وان الذين اختلفوا في الكتاب او بشک کسان چې اختلاف جوړ کو او جګړه وکړي په دغه کتاب د الله کې لفي شقاق بعید هغه په داسې دشمنه کې دي چې ډیر لري دي د حق نه